یو سیټ دا قاری صاحب دا ماشوم وي او دا چوکې په ما تکړه پتلی قاری صاحب د کور سوکته او دویم سیټ تا دا مولانا صاحب د خپل شاګرد سره دومره محبت کوي چې وړو کې ماشوم دی اولان دی ورته سکه خودا دا سپورټ کې وغیرہ او تکي خود بالغ اختصاص ګوري واوري غام زمو چې دا کم دا کمیونست خلک ته یو قسم لو د مدرسو او د علماو او د دین دشمنان دی دغه ویډیوګانې بیا ډېر شیر کوي دا کم چې دا طالب دی پتن لګي عالم دی خدا سوق دی دا ما تعلیم نخکاری چې دا ماشوم دومره تر سوي کنا ګوري زه تاسو ته خبر کوم کنا په هر ټیم کې خو خراب خلق شتا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به منافقان نو ناس تاسو راته وایي نبی علیہ السلام او دین ته به څومره ضرر ورکو د نبی اسلام په مجلس کې په لخر کې به د جنگ په موقع به خو دی خو شو دومره ضرر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورکو یو سیټ صحابه سچا پکا مسلمانان سوچ مسلمانان او د هغوی سره به منافقان هم او نبی اسلام به ناسو په دغه مجلس کې به منافقان هم ناسو نو جناب د دین دا معلومیږي چې خو خراب دا په هر ځای کې دي ګوره په یو واقع باندې تاسو ټول دین اسلام مه بدناموي زما د امام تنخواه نشتا د مدرسو والا تنخواګان نشتا په لکونو حافظان معاشري له دا مدرسې ورکوي ستا د مدرسې سند په پوره دنیا کې مشهور دی ستا د عجم و علم ماشاءالله چې څوک ورسره پاله سنه باس نشي کولی او دا ټول دین اسلام چې راټول شوی دا ټول د علماو په نگرانی او د علماو په وجه باندې الحمدلله دا دین اسلام قائم دی امی کس د قرآن نه استنباط کوي په څه پوهیږي امی کس د قرآن او حدیثو په نچوړ څه پوهیږي نو جناب دا هغه کسان دي چې دا په دین کې نعوذ بالله یو قسم له ناسور دي دا یو څو کسان یو قسم لا د ټول مخکې چې ما تحقیق وکړو دا کسان یو چې دا قانوني دا عام کس ته ورغلی دی خو بهر کې بیا ماشوم ډېر بهتر سوال دی نو دا بعض دا غټ غټ چینل ول دا ویډیوګانې شیر کوي او درز او خو دی خو نعوذ بالله د عالم نه یو غلطي وشي نعوذ بالله پیغمبر دی نعوذ بالله دومره دا حل دا مایند دا نیگیټیو ذهنیت والا خلک راټول د الله بندگانو د مدرسو یو کردار دی مړه د مدرسو دی بغیر غو څوک دشته کی کنه د علماو نه بغیر څوک شته کی کنه تاسو ما تو وایزا والله کو د علماو نه څوک کړنګ مو کی نکاح چې نکاح کې زنیم څوک چې نکاح وکي جنازه کې زنیم څوک جنازه مانه پړاو کی په جرګو کې زم په پارلیمنت پورې زم مړه څوک را سر نشي ډکولې نو د الله بندگانو د علماو د قاریانو د مدرسو د جماعتونو دا یو مقام دی مقام ګورو په یو ځای کې یو خبره اتر وشي ما غوته د نبی اسلام د زمانه مثال درکو چې نبی اسلام په زمانه کې داسې منافقان او داسې هغه خلک چې د دین په جامه کې به دین له نقصان ورکو نو دا تاسو د درز بیا مراله کنه یار د مدرسې خخ صفات را لې په دې کالج یونیورسيټانو کې د څومره حلول سٹارټيږي مړه الله دې موږ ماف کړي زموږ په علاقو کې چې یونیورسيټي دي هلته نوکران خلک ماته داسې عجیب عجیب خبرو کې ته چې خدای پاک دا یونیورسيټي دا کالج دې کو نعوذ بالله دا بل لوبه ده نو جناب هر ځای کې خو خراب شته زموږ د مدرسو زما د جمعه د امام تنخواه نشته مړه رورا د پارلیمنت نو د سپڼ نه مقرریږي او الټا باندې پابندیان لګي بیا هم زما مدرسې زما جماعتونه زما علما زما قاریان دومره مهنت کوي زما استاد نسل یو عجیبه خسته تربیت کوي او خو خراب دا په هر ځای کې شته ګوره دا بر سره منی جناب د انبیاء مجلسونو کې به خلکو بګړاو به پیدا کو جماعتونه احساس کړه او نبی اسلام روان شو منافقان جماعتونه احساس کړه الله منه کړه مسجد الله محبوب دا ګوره ضرر والے جماعت ته نو جناب هر ځای کې داخله کیخه نو په وړو خبرو باندې ټول مدارس ټول جماعتونه او قاریان علما دا بدنامول دا یو قسم لا هغه کینو بغض دی او مړه ډوسه کولای نشي والله کو د علماء سوک سوکی خدان ډګرزي ماشاءالله خبر ابر دی الحمدلله جامه زما بخي پیزار بزما خي مخ کې سټ پزمای غټه ورور د کټ بر سر بزمای ورور غټه تکیا بزمای دا بزمای د مال اسلام را کړي د مال عزت ته د چا غپلارم د عزت من نشي اغسته دا ویډیو شیر کړئ جناب دغه خلکو ته ورسي الله مشالک